أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. صدقت يا رب العالمين. پرونی سبق کی اخیرہ کی تیر شو اللہ رب العزت فرمائی بل ادارک علمهم فی الاخرہ، بلکہ علم د دوی پریوته دی په باره د آخرت کی، د آخرت په باره کی علم بن شوی دی، په هغې باندې نه پوهیږي. الله رب العزت نن خبره کوي چې دی هغه د آخرت په باره کې ذکر کوي. دی به څه وي؟ وقال الذین، وایي هغه کسان، که اویل هغه کسانو کفرو چې کافران دي، اذا کنا ترابا، آیا په هغه وخت کې چې شو منګه خاورې او آباؤنا او پلار نیکونه زمونږه، انا لمخرجون، نو موږ به بیا راایستلی شو. الله رب العزت فرمایي چې د دې د آخرت په باره کې علم نافي دی، سم نشته، علم د آخرت په باره کې بند دی، کیسې خرابه ده. الله رب العزت فرمایي د دې نه ته اندازه واله چې دی وویل اذا کنا ترابا، په هغه وخت کې چې موږ شو خاورې او زموږ پلار نیکونه هم خاورې شي، نو انا لمخرجون، موږ به بیا راایستلی شو، بیا به ژوندي کولی شو. نو الله رب العزت گویا فرمایي چې دا د ظالم زامن په دې نه پوهېږي، دی په دې نه پوهېږي چې هلکه ډومبنې خو تاسو هېڅ هم نه وې، هېڅ هم نه وې. هغه ذات چې هغه تاسو پیدا کړی، هغه د نطفې نه پیدا کړی، شکل شباهت یې درکړی، انسان یې جوړ کړی، بیا انسانانو کې چې دی نو دا انسانیت به تقاضا باندې تا عمر تیر که، اوس چې ته وفات کېږي نو د دې نه پس خو ژوند آسان دی بیا راپاسول. دا په ړومبي ځل جوړول ګران دي، نو په ړومبي ځل خو ته الله جوړ کړی، پیدا کړی، نو پس د هغې دوباره را ژوندي کولو دا آسان دی. نو الله وی وقال الذین، اول هغه کسانو کفرو چې کافران دي، اذا کنا، آیا په هغه وخت کې چې شو مونږه ترابا خاورې، و آباؤنا او پلار نیکونه زمونږه، انا لمخرجون، آیا موږ به بیا راایستلی شو. لقد وعدنا، یقینا وعده کړی شوی و زمونږ سره، یقینا وعده شوی د زمونږ سره، هذا دا یوه، نحنو موږ سره، و آباؤنا پلار نیکونو زمونږ سره، من قبل وړاندې د دینه، ان هذا نده دا الا اساطیر الاولین، مگر اسطوره د ډومبنو خلکو. وی دا ته چې کومې خبرې کې پیغمبره صلی الله علیه وسلم، نو دا ته صرف نه کې، دا ته صرف موږ سره واده نه کې، دا زموږ پلار نیکونو سره به هم خلکو وعدې کولې چې قیامت را روان دی او قیامت کې به تاسو له عذاب درکولی شي او دوباره به را ژوندي کولی شي، او دا هغې سره هم ډېرې وعدې شوي دي د دې نه وړاندې. ان هذا نه ده دا الا اساطیر الاولین، مگر اسطوره د ړومبنو خلکو. اساطیر ویلی شي هغه کیسو ته چې منګړت کیسې وي، د هغې څه بنیاد نه وي، دا د پخوانو خلکو کیسې دي، افسانې دي، دا ځان له ګوره د دې څه حقیقت نشته. نو خبره یاد ساتئ ښه. او اساطیر الاولین دا د ړومبنو خلکو څه شي دي؟ کیسې دي. اوس خبره داره الله رب العزت د قیامت په باره کې ویلي، دا خو نه دی ویلي چې په شلم تاریخ باندې قیامت دی. الله رب العزت وایي رات نږدې دی، نو هر راتلونکي څیز چې دی دا نږدې دی. بل تا ته چې کله مړ شي نو په تا باندې قیامت صغرا دا قایم شي، الله رب العزت چې کمیادي او قیامت کبرا دی. خو داسې خبره ده الله رب العزت فرمایي چې دغه هم نږدې دی، ته به قیامت ته ګورې په نظر د عالم باندې،
ته ورته صرف په خپل سوچ نه ګوري چې زما 80 کاله عمر دی نو دې پسې به قیامت راځي نو هله به زمانم نه. دا هو الله یو نظام جوړ کړی دی، یو حکومت دی، یو بادشاہي ده، ځمکه دی، اسمان دی، کائنات دی، ذرې ذرې دي. د دې دپاره دا ټول کائنات د دې دپاره خپل یو نظام دی، یو محور دی، یوه طریقه ده، یوه لار ده. د دغه لاره نه چې څه اخوا دېخوا شي نو قیامت به قایم شروع ده. اوس د قیامت قایمېدل الله رب العزت فرمایي د دغه نظام کائنات چې دی کله دا الله رب العزت په دې کې رد و بدل راولي، په دې کې تسنسوالی راشي. ستوري به خپل ځای پرېږدي، سپوږمۍ به خپله لار پرېږدي، نور به خپله لار پرېږدي، دا به د یو بل سره وجنګېږي، کیسه به روانه شي. نو الله رب العزت فرمایي چې ته دې ته مه ګوره چې زما 80 کاله عمر دی نو دې پسې دا خو بیا ستا د خوښې قیامت شو. نو ستا د خوښې قیامت نه، قیامت به د الله په خوښه باندې راځي. الله وایي د قیامت علم چاته نشته. اوس که چاته وي به یو کس ته د قیامت علم وي نو ټول عمر به یې جواري کوله، ټول عمر به یې سود کولې، ټول عمر به یې چې دی غیبتونه کولې، ټول عمر به یې خلکو پورې خنداګانې کولې، ټول عمر به یې خلکو پسې چغلي کوله. او چې دغه ګنټه نیم پاتې کېدو، رس پاتې کېدله، یا د عمر یو ساعت پاتې کېده نو بیا به الله ته توبه وباسله. نه نه، دا خو په دې نه کېږي. الله رب العزت دا پټ ساتلی دی چې دا انسان په خپله توبه وباسي، د الله د یاري. الله وایي دوی وایي چې دا خو کیسې د ړومبنو خلکو دي. قل ته ورته ووایه سیرو وګرځېږئ فی الارض په ځمکه کې، فانظرو وګورئ کیف کان عاقبة المجرمین چې څرنګه شو انجام د مجرمانو. الله رب العزت فرمایي ورته ووایه چې لړ شئ په ځمکه کې وګرځئ چې انجام د مجرمانو څنګه شخه. توجه سبق ته ساتئ، که توجه سبق ته بیا به یو خوا بل خوا نه ځي، خو چې دا یو خوا بل خوا ځي دا ستاسو سبق ته توجه نه. خبره دا ده الله رب العزت فرمایي وایي ته ورته ووایه چې په دې ځمکه کې وګرځئ د مجرمانو حل څه شو، د هغې نه دې عبرت واخلي. نو وګوره دا څومره چې قومونه تیر شوي زمونږ په دې خطه باندې تیر شوي، اخوا تیر شوي، ټوله دنیا کې تیر شوي، د هغې اډو څه اوس څوک نوم هم نه یادوي. نیست و نابود شو، ختم شو. نو الله رب العزت فرمایي ورته وایي د دې نه عبرت حاصل کړي. قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرو وګرځئ فی الارض په ځمکه کې، فانظرو ګورئ کیف کان عاقبة المجرمین چې څنګه دی انجام څنګه شو انجام د مجرمانو. ولا تحزن او ته مه غمجن کېږه علیهم په دوی باندې په عدم ایمان د دوی باندې. ولا تکن او مه کېږه فی ضیق په تنګۍ کې مما د هغه څه نه یمکرون چې د کوم مکر و فریب کوي. اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي وایي ته مه غمجن کېږه په عدم ایمان د دوی باندې. هغوی به چې ایمان نه راوړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خفه کېدو چې دوی ولې ایمان نه راوړي. الله ورته مه غمجن کېږه. ولا تکن فی ضیق او ته په تنګۍ کې مه کېږه مما د هغه څه نه یمکرون چې دوی کوم مکر و فریب جوړوي، کوم مکر و فریب کوي د هغې نه چې دوی ته په تنګۍ کې مه واقع کېږه. ویقولون وایدی متی هذا الوعد کله به وي دا قیامت ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتونی. دا قیامت به کله وي که کله ته رښتونی، تاسو رښتونی نو قیامت به کله وي. قیامت میامت نشته مړه، دا د ملایانو کیسې دي، دا د ځان نه خبرې دي. دا خو تا د ځان نه کیسه جوړه کړې، دا نشته مړه. نو دا به کله وي؟ نو الله رب العزت فرمایي ته ورته ووایه قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عسا نږدې دی قریبه ده ان یکونه چې وګرځېږي ردفه چې ګرځېدلې وي ان یکونه ردفه لکم ای قرب لکم چې نږدې ګرځېدلې وي ستاسو دپاره ان یکونه چې وي ردفه لکم نږدې ستاسو دپاره یا نږدې ګرځېدلې وي ستاسو دپاره بعد الذي بعض د هغه اشیاونه د هغه څیزونو نه تستعجلون چې تاسو په جلدې سره غواړئ. قریبه ده دا خبره،
وی به داسې چې تاسو به بعضې څیزونه د الله نه غواړئ چې دا کم دی مرګ خو رانغي موږ له کم دی عذاب رانغي کم دی قیامت رانغي نو الله رب العزت فرمایي قریبه ده چې بعضې څیزونه تاسو په جدی غواړئ او هغه تاسو پسې لګېدلي وي نږدې وي در پسې وان ربک ویقینا رب ستا لذو فضل خاوند لوی فضل دی علی الناس په خلقو باندې په انسانانو باندې الله لوی فضل کوي ته وګوره کنه یو انسان کلمه وای ګناهونه کوي د تم صبر کوي ها ګوره کلمه وای دونه ولا اعلی مرتبه مور کړی دا دومره اوچت صفات مور کړی دي ها دومره په احسان هم کړی دي چې امتی ګرځولې دي د دواړو جهانونو د سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دې بیا هم ګناهونه کوي ناشکري کوي بیا هم ورته خدای صبر کوي او یو بنده نو دی خو چونکې مجرم دی خو لږ کم مجرم دی یو بنده په هغه مقابله کې دی چې هغه د سره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مني نه بد رد ورپسې وي د الله وحدانیت نه مني ګوره الله رب العزت هغه تم صبر کوي هغه تم صبر کوي هغه باندې انعامات نه باندې بلا انعامات به کوي هغه هم رزق ورکوي هغه هم خوراک ورکوي هغه هم د دنیا په اعتبار سره عزت ورکوي ګوره الله رب العزت فرمایي وان ربک ویقینا رب ستا لذو فضل خاوند فضل دی علی الناس په خلقو باندې ولكن اکثرهم لیکن اکثر د خلقو لا یشکرون دی شکر نو باسی نو په هر حالت کې د خدای شکر وباسه چا بسی خندا مکوا چا بسی سپکی موایا چا تسپک نظر مکوا او چې تعالی کوم خدای عزت درکړی دی په دغه عزت باندې د الله شکر ادا کوا سوایا الحمدلله خدای پاک استا شکر دی چې بی ایمان دی نه يم پیدا کړي خدای پاک استا شکر دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی ګرځولې شفاعتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما شفاعت په د امت د غټو ګناهګارو د پاره وي چې هر څومره ګناهونه درنه شوي شفاعت په د لسوک کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ها وګوره شکر به وباسي په هر حالت باندې ها وان ربک ویقینا رب ستا لا یعلم بوهیږي ما په هغه څه باندې نو تخویب تیرول دي ښه ما په هغه څه باندې تکینو صدورهم چې پټوي سینې د دیو وما او په هغه څه باندې یعلنون چې دوی راښکاره کوي که ته په ښکاره ګناه کې الله وایي ما ته پته ده که ته په پټه ګناه کې الله وایي ما ته پته ده ته که پټه منصوبه په زړه کې جوړې د هغې هم ما ته پته ده او که ته په ښکاره یو منصوبه د اسلام خلاف استعمالې د مسلمان خلاف استعمالې د انسانیت خلاف استعمالې نو الله رب العزت فرمایي چې د دې ما ته پته وما من غائبة او نشتدی او غائب سیز وما من او نشتدی یو سیز غائبة پټو فی السماء پاسمانونو کی والارض او بزمگا کی الا مگر دا فی کتاب مبین په علم د الله تعالی کې داسې یو سیز نشته بزمگا اسمانونو کی مگر دا د الله رب العزت په علم کې دی مگر دا په کتاب روحان کې دی مگر دا په کتاب رڼا کوون کې دی مگر دا په کتاب ښکارا کې دی الله رب العزت فرمایي داسې یو څیز نشته چې هغه د خدای نه پټ دی ها د خدای نه یو څیز هم پټ نه دی د مخلوق نه به ته ګناه پټه کړي د الله نه به څنګه پټې اوس زمونږ په خلکو کې یو غلطه مسله ده ښه نو مسله هم زده کوه ښه صرف فضایل مه وره زمونږ په خلکو کې څه مسله ده وایي چې د خدای نه پټه نه وي نو د مخلوق نه به څه پټه کړي وایي چې کومه ګناه ستا او د خدای ترمنځ ده صرف خدای ته خبر دی نو ممکنه ده چې خدای درته معاف کړي او چې کومه ګناه ته اعلانیه کې ښکاره وکړي د مخلوق په مخ کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې کوم کس اعلانیه بغاوت کوي ښکاره ګناه کوي وایي دغه کس ته به الله رب العزت بخښنه نه کوي چې اعلانیه ګناه کوي
ښکاره ګناه کوې نو بیا درته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بخښنه نه کېږي. نو داسې مه وایه چې د خدای نه پټه نه وي نو د مخلوق نه دې پټه نه وي. نه نه، بعضې کارونه به داسې د انسان نه به شوي صرف به الله ته پته وي. نو ته به اوس روځې دلته به چوک کې ودرېږې چې راشئ که نه ما خدا دا کارنامه کړې ده. نو کاته دې ډېره ښکلې کړې ده چې ته لا بیا وایې فخر پې کې. نو چې په ګناه باندې فخر کوي او د زړه نه یې کوي دا خو بیا کفر دی. الله دې وساتي. وما من غائبة او نشته دی یو څیز پټ په سماء په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې الا فی کتاب مبین مگر دادی په کتاب واضح کې په کتاب رڼا کوونکي کې مگر په علم د الله تعالی کې. ان هذا القرآن یقینا دا بیان دی د صداقت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. الله وی ان هذا القرآن یقینا دا قرآن چې دی یقص دا کسی بیانوي علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې اکثر الذی ډېر د هغه نه هم چې دی فی پای کې اختلافون اختلاف کوونکي دي. الله رب العزت فرمایي دا بنی اسرائیل چې بس کې اختلاف کوي نو په دې کې قرآن کې ډېر واقعات داسې دي ډېرې کیسې داسې دي. دا صرف کیسه به طوري کیسه نه ده چې هلکه د لیلا مجنون کیسې خلکو را پیدا کړي یا حدنامې خلکو را پیدا کړي نو یو بیبي ورته په منځ کې کي نور ګیر چاپېره کیني یا د شیعګانو مرثیې یو ورته مرثیه وي نور ورسره د کسته جړاګانې کوي. نو ورته ووایي دا چېرته هغه کیسې میسې نه دي دا دغه خبرې نه دي. دې کې قرآن دا به طور مثال را نازل دی بعضې چې دی به طور واقعات دي خو دپاره د عبرت دي. نو الله رب العزت فرمایي چې د دې په کوم څیزونو کې اختلاف دی دا قرآن د هغې وضاحت کوي دی بني اسرائیلو ته. نو ګوره هغې په خپلو کې فرقې وې چا وی چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی نعوذ بالله چا وی دریم خدای دی نعوذ بالله چا وی عیسی علیه السلام چې دی نو هغه نعوذ بالله د هغه پلار چې و هغه موجود و د هغې نه پیدایش د بیبي مریم سره یو ځای شو نو دې ته پیدا شو چا وی پلار یې داسې مختلفې کیسې نو قرآن د هغې وضاحت وکړو چې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم عیسی علیه السلام مې داسې پیدا کړی دی ما ته خو اسان دي لکه څنګه مې چې آدم پیدا کړی د هغه په شان مثال دی. او دا عیسی علیه السلام چې دی دا خو د خدای بنده او رسول دی دا خو ابن الله نه دی دا خدای زوی نه دی دریم خدای نه دی. د جبرائیل امین په باره کې عقیده وه د دې اختلافي قرآن ورته د هغې وضاحت وکړو چې داسې نه ده. د بیبي مریمې په باره کې د دې عقیده وه الله د هغې عفت او پاکدامني ذکر کړه چې نه دا خو داسې وه بیبي مریمه. د موسی علیه السلام په باره کې په عیسایانو کې بعضې خبرې وې خدای ورته د هغه وضاحت وکړو چې نه هغو اولوالعزم پیغمبرانو نه دا ابراهیم علیه السلام متعلق ګډې وډې عقیدې د مشرکانو ځان لوه د یهودیانو ځان لوه د عیسایانو ځان لوه تر دې چې دا دلته کې نږدې د هندوستان د هندوانو ځان لوه. الله رب العزت یې وضاحت وکړو چې نه ابراهیم علیه السلام خو په دین حنیف باندې هغه خو مشرک نه و یهودي نه و نصراني نه و. نو الله رب العزت فرمایي دا قرآن چې دی یقص علی بنی اسرائیل دا کیسې بیانوي په بني اسرائیلو باندې اکثر الذی ډېرې د هغې نه هم فیه یختلفون چې دې بایې کې اختلاف کوونکي دي. الله وایي وانه یقینا دا قرآن چې دی لهدن هدایت دی ورحمت رحمت دی للمؤمنین دپاره د مؤمنانو. نو موږ تاسو ټول مؤمنان یو وایه الحمدلله که د زړه نه یې وایه زړه خولم خو بې نه ستړي کېږي که نه وایه الحمدلله. نو خبره داسې ده الله رب العزت فرمایي وی دا قرآن رحمت دی نو زما او ستا دپاره رحمت دی الحمدلله. الله رب العزت فرمایي دا قرآن هدایت دی زما او ستا دپاره دی الحمدلله. کمې کوتاهي به وي هر څه به وي خو مؤمنان یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو د الله وحدانیت منو الحمدلله قیامت منو قبر منو حشر منو عذاب قبر منو رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت منو صفات منو دا الله رب العزت صفات منو. دا ګوره الله رب العزت فرمایي نو ستا لپاره دا رحمت دی الله رب العزت کامله تقوا را نصیب کړي. نو هدی للناس
دا هدایت دی د هر کو دپاره او هدل للمتقین اخري انجام اخري ډیګري درته بیا چې دا هدایت دی د متقیانو دپاره هلته اعلی درجه ذکر شوه دلته ادنا درجه ذکر شوه په دې لار چې روان شي دا قرآن چې راټینګ کړي الله وایي اعلی مراتبو ته به ورسي الله یې توفیق راکړي الله وایي ان ربک یقینا رب ستا یقضي فیصله به وکړي بینهم په منځ د دوی کې بحکمه په خپل قضا سره په خپل فیصلې سره وهو العزیز العلیم او دغه الله تعالی غالب دی په خپل فیصله کې څوک هغه په فیصله کې نشي مغلوبه کولی دا ټول خلک راجمع کا او دې وایي چې خدایه دې پلانکي له چې دې اسلام ور نصیب کا چې هغه کې تړپ نه وي په هغه کې اهل نه وي نو دا ټوله دنیا یو خوا د خدای فیصله دا نشي مغلوبه کولی په خدای غالب نشي راتلی دا ټوله دنیا دې راجمع شي وی خدایه د دې پلانکي نه مال واخله دې پلانکي نه عزت واخله دې پلانکي نه اسلام واخله خدای پاک په خپله فیصله کې نشي کمزورې کولی دا زمونږ ایمان دی دا زمونږ عقیده ده نو الله دکه شان د قیامت فیصله ده ټول خلک یو خوا که ټول خلک هم خدای پاک دوزخ ته ولي نو د خدای پاک دا فیصله څوک نشي کمزورې کولی او که ټول جنت ته ولي نو خدای پاک دا فیصله څوک نشي کمزورې کولی ها الله یو قانون مقرر کړی دی خدای پاک ته د دې اختیار شته دا قدرت ورته شته چې دغه شان کولی شي خو خدای پاک وایي زه داسې کوم نه مؤمنان به چې دی جنت ته ځي او کافران به دوزخ ته ځي الله دې جنت والا جوړ کړي ان هذا القرآن یقینا دا قرآن چې دی یقص بیانوي علی بني اسرائیل په بني اسرائیل باندې اکثر الذي ډېر د هغه نه ډېر یقص بیانوي واقعات علی بني اسرائیل په بني اسرائیل باندې ډېر د هغه نه هم فيه یختلفون چې دی د هغې په باره کې اختلاف کوي وانه لهدى او یقینا دا قرآن هدایت دی ورحمت او رحمت دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو ان ربک یقینا ربستا یقضي فیصله بکوي بینهم په منځ د دوی کې بحکمه په خپل قضا سره وهو العزیز العلیم او دغه الله تعالی غالب دی او علم والا دی